السلام علیکم. زما نننۍ کیسه ډېره دردناکه کیسه ده. نننۍ د شاګرد او د استاد کیسه ده. زموږ د ویډیو ته تر اخره پورې وګورئ. عزتمنو، که زموږ دې چینل ته چاته نوي وي نو زموږ دا چینل ته سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ډالۍ نشان ووهئ چې دغه شانته نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو، یو استاد یو شاګرد کیسه ده. یو استاد د شاګرد په خول باندې مین و، خو دې استاد په دې خپل شاګرد باندې به ډېر سخت خیال ساتلو، خو بار به یې ورته دا خبره کوله چې راشه ته دې ماته د خپل د کور نه ترکاري او ډوډۍ د سره راوړه. خو اخر دا شاګرد دې دومره تنګ و چې ورته ویلې چې استاد یې خور مې وایي چې بس کړه، دا ملا کور کې خپل څه شته او که نه دا د موږ نه روزانه ډوډۍ او ترکاري نه غواړي. خو دې شاګرد ته یې پته نشته چې دا استاد مې زما خور سره په موبایل ګپ شپ لګوي. عزتمنو، وخت به ډېر نه نیسم، د کیسه بل ځل راټوله کړو. دې کې غټ عبرت پروت دی. عزتمنو، دې خلک ته په دا پته نشته چې زما خور دې زما استاد سره ګپ شپ لګوي او دوی خپلو کې مینه محبت ساتي. دوی په خپلو کې په یو بل باندې مین دي. څه وخت امتحان رانږدې شو او د خپل شاګرد ته به یې ویلې چې ته سبق یادوه او ځان ته توجه وکړه چې زه تا پاس کړم. نو دې خلکو ویلې چې تا باندې زه روزانه ترکاریانې او چرګان او ډوډۍ او شملې در باندې خورم څکم، نو ته به ما څنګه پیل کوې؟ نو دې استاد ورته په جواب کې ویلې صحیح ده، هر سره خوز کو، خو تا خپل موبایل باندې لګوو. خو دغه جینۍ ورته د خپل د ورور دپاره شفارق وکړو. نو د دې شفارق په بدله کې ورسره د دغه خلک خور دې استاد سره داسې څه کار وکړو. نو دې ناموت استاد ورته ویلې یعنې ته ما سره میلاو شه نو زه به ستا دا ورور پاس کړم او په امتحانونو هر څه کې به نمبر 1 راشي. نو دې خو ولې فکر وکړو چې دا به اخر چې دا ما سره میلاویږي نو دا به اخر داسې څه شی غواړي. نو راشه ورسره میلاو شه. خو اخر یوه شپه وه، د باران وه او دې ډېر ټلیفون وکړو چې ډېره یخه شپه ده او باران ته هېڅوک هم په کوڅه کې نشته، بهر راوځه. نو دغه جینۍ من ډېره کمکله وه چې وروتله او دغه استاد ورته بهر ولاړ. نو دا استاد ډېر سخت خوشحاله و چې زه به اوس ډېره ښایسته جینۍ سره میلاوېږم. چې دا استاد چې دغه جینۍ سره میلاو شو نو د دې جینۍ یو لاس نه و، یعنې ګوډه وه او بیا چې ورته وکتل نو استاد تېنه په مخه باندې روان شولو او دا سوچ وکړو چې زه به اوس یعنې دې سره واده کومه. دې استاد دې جینۍ ته ډېر سپک وکتل. دې جینۍ ته ډېر سپک وکتل. هغه دا استاد چې روان شو نو دې جینۍ ډېره زیاته سخته خفه شوله او ویلې چې یعنې دې استاد ما سره خبرې او اترې مو نه کوي، یعنې د ده په زړه کې اخر داسې څه وکړو چې زه یې هسې کړم چې دا خو په یو لاس باندې ګوډۍ ده او دا په مخې سره روان شولو. پته نه لګي چې دې استاد ته شرم ورغلی او که څه چل وشو او یا څوک په کوڅه کې راغلل او دا وشرمېدلو. عزتمنو، څه موده پس دې استاد واده وکړلو. چې واده یې وکړلو نو بس د دغه شانتې دغه کارونه کول، ولې چې د دې ګوډۍ جینۍ ته سپک کتلي وو او چې واده وکړو د واده یو کال برابر شولو او دته خدای پاک بچي ورکړ. عزتمنو، چې دته خدای پاک بچي ورکړ نو هغه هم دغه شانتې یعنې په یو لاس باندې ګوډو، دغه شانتې یو لاس یې نه و. عزتمنو، زموږ د ویډیو مقصد دا دی چې د دې چا پسې خندا دې ګوډ بچي ورکړ، ولې چې د دې نه مخکې یوې جینۍ عزت پسې خاندلي وو او هغه چې دغه د دې یوې جینۍ عزت پسې تللی او ویلې چې زه به د دې عزت لیلام کړم، یعنې خرابه به یې کړم. چې ورته یې وکتل نو د دې لاس یو نه و، یعنې ګوډه وه او دا تېنه مخې سره روان شولو. یعنې دې دغه جینۍ ته ډېر سپک وکتل او خدای پاک ولا خپل بچي دغه شانتې ولا ورکړ. زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې لګوه چې زموږ دا ویډیو ستاسو خوښه شوې دا ویډیو د سره حتمن لایک کړئ. چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ دا چینل د سره حتمن سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې دغه شانته نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.